قبلك وبالآخرات هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. د قرآن مجید هم پارین په سوره بقره په ابتدایي کښې دا خبره کړې وه چې الله جل شانه هدایت کوي متقین خلق ته. متقین څوک دي؟ هغې درې صفتونه ذکر وي چې هغه په غیبه ایمان هروړي، لمانځي نه هکوي، الله جل شانه چې کوم رزق ورکړی دی هغه نه خرڅ کوي. د الله په لیار دا درې صفتونه متقین وي. یوه بله خبره هم ورسره زده کړئ، هغه کسون په دا لانډه نه دو، ورسره متقین هغه کسون هدي چې په دا قرآن ها ایمان وروړي، په سابقه په قرآن نه مخکې چې څومره کتابونه نازل دي لکه تورات، زبور، انجیل، نور صحیفې نازلې دي په پیغمبرونه، په هغه باندې هغه ایمان میشتو سره وروړي او یې چې د سره په آخرت هم یقین وي. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دا قسم خلق چې کوم دی دا په هدایات باندې لارې سیخه ورنیولې دو چې دا مخکې کیسې په ظلم کښې وروولې او دا خلق کامیاب هدی په آخرت کښې. په دا کښې دوه درې خبرې زیر باز دي چې په سارینه خلوص کې متقین په صفتینه کښې یو دا وه چې او په قرآن ها ایمان وروړي، په قرآن نه مخکې کتابي ایمان وروړي، په قرآن خو محمد باندې د نازلولې په واک کښې ایمان دا دی چې موږ به تلاوت هم کوي، په دا کښې کوم احکام دي په باندې عمل کوي، صحیح وی مني چې د الله د طرفه نازل دی په حضرت محمد مصطفی. په مخکینۍ کتابي باندې ایمان څه شته؟ په مخکینۍ کتابي باندې ایمان داسې وروړي چې هغه کې سچا وي، رښتینی وي، خدای نازل کړی وي په عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، داود علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام صحیفې نازلې دي، په نور انبیا نازلې دي. هغې میش دا یقین دی، دا ایمان دی چې هغه په خپل وخت شر نازلې هم شوې، عادي هر ټیک پاک شي، هېڅ فرق نشته. چې چا پاک شي تحریف کړی دی هغه ګاډې واډې کړی دي، لکه نن چې تورات دې روغلی، زبوره کتابونه د مخکینه انبیا دې روغلی هغه ګاډ واډ کړي دي. میش هغې ته غلط هم وایي چې کوم تحریف پکښې شوی دی، هغه ته میش غلط هم وایي. البته عمل او پانه کی عام منسوخ العمل یا کتابینا چې یوره قرآن نازل شه ټول کتابینا باندې عمل نشي، عمل صرف قرآن باندې وي. خو میژ داره منی چې برحق وي، منزل من الله وي او په انبیاء په مخصوص برگزیده بندگونه باندې. یوه خبره دا چې ایمان په غیب هم پرین ویلا او دا غیب یې څه شته؟ منیجر صاحب غیب دا ته یي چې نه په خواص په اعضاء او جوارح ته ټچ کولای شي، نه پته ورته لګیږي او نه په سترګې ویني دتونه بالکل ورکوي. په باندې ایمان وروړل ایمان بالغیب دا ته یي لکه وکړه په سترګې خو ځه مطلب په جیب کښې شی نه وینو، خدا ته غیب نه ویله موږ ته د غصب پته لګیږي چې دا شی دی هم په جیب کښې دی، دا تسبیح دی پلونکی شی دی چې نه په لوز په پښې په اعضاء او جوارح په خواص باندې خواص خمسه باندې ته لوز ورلی شي، نه شي ټچ کولی، ادراک کولی شي، نه په سترګې لیدلی شي، دا ته وایي غیب. نو په دا باندې ایمان وروړل معتبر دي او ضروري دي. یوه خبره بله، اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. الله جل شانه یوه فیصله وکړه چې دا کیم خلک داست دی چې په غیب ایمان دی، تقوادارې دي، لمانځي نه کوي، په قیامت یقین دی، په مخکینه نبیونه ایمان دی، په محمد رسول الله ایمان دی. ارے خلق باندې خدای یو مهر لګوي، یوه فیصله وي. دا خلق لیار هټې کې ورنیولې دو او دا خلق کامیاب دي. په دنیا کښې نعمت دا دی چې په لیارې سیخه میندله او د آخرت نعمت دا دی چې دا خلقو کامیاب دی او دا خلقو تو جنت ملاویږي. دا خلقو الله جل شانه په قسمه قسم نعمتې نازوي.